أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سورة آل عمران دریمه حصہ شروع وا. ابتدا کی منگویلیو سورت کې د تنظیم اصول بیانوي. اوله خبره دادا چې عقیده به د ټولو یو وي. چې عقیده د ټولو یو نه وي نو هغې ته جماعت نه ویلی کېږي، هغه تنظیم نشي چلیدی. چې عقیده یو وي نو دا به جماعت وي. دغه خلک یې ناسي د دې به شورا وي. او چې کله عقیده ګډوډه مختلف خلق عقیدو والا خلق پکې نو هغې ته جماعت نه وي، هغې شورا ته شورا هم نه وي، هغه تنظیم ته تنظیم هم نه وي. دویم قانون په هغې کې دا و چې د الله حکم ته به د ټولو سر ټیټي. قانون به د دې قرآني چې قرآن کریم دی قانون نه مني، په دې باندې عمل نه وي، نو دغه جماعت به جماعت هم نه وي. نو قرآن کریم په وجه باندې الله رب العزت د خلکو هغه طرفګنۍ دشمنۍ ختم کړي. الله د دې په منځ کې مینا محبت پیدا کو، بل قرآن کریم په ذریعه باندې نجات میلاویږي. دنیوي دشمنیانی هم ختمین دا اخروی پریشانیانی چې جهنم دے د هغې نه هم نجات. وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. تاسو د جهنم غاړې ته رسېدلی وئ، الله د باندې رحم وکړو، الله پیغمبر راولیږو، قرآن یې راولیږو. نو چې کله تاسو ایمان راوړ په الله باندې، د الله په رسول باندې، د الله په کتاب باندې، نو د هغې جهنم د غاړې نه بچ کړئ. دریم قانون ذکر کوي دې ځای نه چې تاسو ارکان هغه به فعالي، هغه به کارکوونکي، هغه به په دې باندې نه پوهېږي چې دا پکې ستړیوالی راغی، دا پکې ورځ ده او دا پکې شپه ده، دا پکې وړی دی او دا پکې جمع دی، دا پکې نه کوي. هر وخت کې د الله حکم ته به تیاری، د الله دین رسولو ته به هر وخت کې تیاری، د الله د دین اشاعت ته به هر وخت کې تیاری. نو الله رب العزت وی ولتکم منکم امة یدعون الی الخیر. پکار دی چې دې په تاسو کې یوه ډله چې هغه رابلل کوي خیر طرف ته. ویامرون بالمعروف، او حکم به کوي خلکو ته د نیکۍ. وینهون عن المنکر، او منع کوي به خلک د بدۍ نه. واولئک هم المفلحون، او دا کسان دي کامیابی موندونکي. یو دی ولتکم منکم امتون، پکار دی چې تاسو ټول دی داسې یی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر به کوئ، خیر طرف ته به خلکو له دعوت ورکوئ. یادا ده
ټول نشي نو یو جماعت پکار دی، یو ډله پکار ده. ناغه بیا دلالت کوي په اهلیت باندې. امر بالمعروف او نهی عن المنکر چې وسړی کوي د الله د دین کار کوي نو یو خو پاغه کې اخلاص پکاري، دویم پاغه کې استقلال پکاري، استقامت. نو یو طرف ته پکې اخلاص ته صحیح نیت ته پکې بل طرف ته پاغه کې استقلال دے استقامت ته پدې باندې کلک ولاړ لې. دانا چې ټوپونه وای کله یو ځکه او کله بل ځکه، کله یو طرف تاوړي او کله بل طرف تاوړي. نا استقامت وای دا د زرو کرامتون نه بهتر ده. یو سړی کې استقامت نشتی نو د خیر نه محرومه ده. نه یو به د دو ایمان ده نو عمل صالح ده، نو بیا ور سره علم ده د دعوت، نو ور سره استقلال ده، نو ور سره اخلاص ده. چې اخلاص پکې نو دا کارونه ده کوي نو کریاکاری کوي، بل څه کوي. اخلاص پکې نشتی نو آسی سینې وړي. نو اهلیت ته پدې کې اشاره ده چې تاسو کې یو امت داسې پکار ده، یو ډله داسې پکار ده چې هغه به امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي. بیا امر بالمعروف نهی عن المنکر، معروف معنی عام نیکی، منکر عام بدی. دویم امر بالمعروف ویل کېږي دیتا چې حکم بکئی قرآن کریم طرف ته بخلق رابلی. امر بالقرآن والسنہ او منکر ویل کېږي دیتا چې مخالفت د قرآن او د سنت نه نو د هغې نه بده منع کول کوي. دارنګه معروف بمعنی د توحید، نو حکم بکئی خلقو ته د توحید او منع کوي به خلق د شرک نه. منکر په معنی د شرک باندې. نو امر بالمعروف امر په توحید باندې، د الله په یووالي باندې، او منع کول د شرک نه، د شرک د جمیع اقسامونه. او امر بالمعروف امر بالقرآن والسنہ، قرآن او سنت ته خلق را بلل او د دې د مخالفت نه د قرآن او سنت مخالف چې سدي داغې نه خلق منع کول. داسې یو ډله تاسو کې پکار ده او داسې یي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې دا قیامت تر نږدې پورې زما په امت کې به داسې خلک وي چې هغه به خیر طرف ته خلق رابلی، امر بالمعروف بکئی، نهی عن المنکر بکئی، په دین باندې به ولاړی، خلقو ته بخکاری، خلق به پیجنی، ظاهرین علی الناس وی خلق به پیجنی په دې باندې چې دې څه کار کوي، دې د قرآن او د سنت کار کوي، دې د شرک او د بدعت نه خلق منع کوي، دې د نارواو نه خلق منع کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو تاسو کې کو څوک منکر وویني
ناغه دې په خپل لاسو منع کی، په خپل لاسو دې هغه بدل کی. که د لاسو طاقت نه کیږي نو بیا وی په جبه باندې د هغه منع کی او هغه دې بدل کی. فلیغیره بیده، دغه طاقت نه نو په جبه باندې، او که د جبه طاقت نو نو بیا په زړه کې د هغه کار بد وګڼي. دا نه سړی بد ګڼي، سړی خو یو وخت کې ګناه کې راغلی او آخري اختتام خاتمه هغه ته اعتبار دی، هغه پته نه لګي. نو سړی ته بد مه ګوره او د هغه کار ته بد وګوره او د هغه ځای نه او د هغه مجلس نه د هغه کار نه ځان وساته، د هغې نه جدا شه. نو امر بالمعروف نهی عن المنکر، بعضی چاویلی ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر لا يدعو للمرء صدیقا. کله چې سړی حق خبره کوي نو دا د سړي دپاره دوست نه پریدي. د خلکو دوستان کمیږي په دې باندې چې کله سړی حق خبره کوي. یو وای دی خو د چا په مخ باندې څه پریدي نه، نو کم ځای کې چې ته حق خبره وای، حق خبره کې، نو د خلکو به در سر دشمنی جوړیږي. نو یو ځای به دشمنی کوي، بل ځای به دشمنی کوي، بل ځای به کېږي. آخر چې کله دا خلک ټول یو طرف ته شي، د دغه ګناهونو نه دغه جرمونو نه خلار شي، نو بیا به الله رب العزت د دې کم چې د ملګری شي ناغه به بیا سي مینا محبت به الله رب العزت د دې په منځ کې پیدا کی. دا کله چې سړی ګوري چې د یوې عقیدې خلق، د یوې نظریې خلق هغه په یو ځای کې یي، نو د یو بل سره مینا محبت ډیری. د مسلمان سره مینا محبت وي، د مؤمن سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو دا ټول مؤمنان کجسد واحد، دا د یو بدن په شانته ده. ان اشتکا راسو اشتکا کلو، که په سر باندې د دې یو سړی مسلمان د یو بدن باندې د یو سړی په سر باندې دړل ټول بدن به آرامي. و ان اشتکا عینه اشتکا کلو، که سترګ باندې دړي ټول بدن به آرامي. نو په یو اندام باندې که دړي ټول بدن به آرامي، دا غي وجنا. نو مطلب دا چې په دنیا کې چې څومره مسلمانان دي، مؤمنان دي، داغي کې چې هغه ځای کې د دنیا په یو سر باندې او په بل سر باندې یو مسلمان باندې تکلیف دی، نو هغه بل باندې به هم دغه تکلیفي، هغه په زړه کې به د هغې غم او درد دي. اوس خو زمونږ مسله لګوړې څه بل شان شي ده، خلک موږ پسې لګېدل دي، هغه مینا محبت زمونږ د زړونو نه اوباسي لرې کوي. مخکې چې کله یو سړي باندې به تکلیف و نه خلکو به اوږه ورکوله، خلکو به سړی په شاکاو، چېرته ډاکټر له به زغلاو، او اوس چې هغه باندې تکلیف وي دی وله ویډیو جوړوي، تصویرونه وله اوباسي. بعضې خلک یې هغې باندې کله کله په دې موټروی باندې کله اکسیډنټ وشي، غټ روډ باندې اکسیډنټ وشي، ناسته به اور واخلي، خلک پکې سوځي او دی بوله ویډیو جوړوي. بعضې پکې داسې زنانې پکې، نو که بچ شي جامې وسوځي هغه به بې حجاب وي، دی بوله هلته تصویرونه جوړوي، ویډیو جوړوي. د هغې سره امداد پکار دی او که نه د هغې د ویډیو پکار ده. هغې له غم پکار دی د بچ کولو، غم پکار دی د هغې د پردې، غم پکار دی د هغې د ډاکټر ته د رسولو،
دی به بل کسب شروع کی د مؤمن هغه کار هغه ختم شي دی رو د خلکو په زړونو نه هغه مینه محبت ختمیږي نو ولتکم منکم امه يدعون الى الخير پکار دی چې دی تاسو کې یو ډله چې را بلل کوي خیر طرف ته خیر سره قرآن دی ويامرون بالمعروف حکم بکي خلق ته د نیکی وينهون عن المنکر ومنع کوي بخلق د بدینا واولئک هم المفلحون دا کسان دي کامیابی موندون کی چې د نه د پیسې لالچ دي نه د عہدې لالچ دي نه د بل څه دنیوي اغراض لالچ دي دا الله د پاره کوي الله به ول خیر ور کوي الله به د خلکو په زړونو کې د مینه محبت پیدا کی لیکن چې کله د پزړه کې خیر نشتی ریاکاری دا بل سدی د خلکو نفرتونه پیدا کی یدعون الی الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنکر واولئک هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا او مکهږي تاسو دا خلکو په شان ته چې هغه ډلې شوي دي جدا جدا شوی دی مختلف او اختلاف کړل من بعد ما جاءهم البينات ورستو دا غنه چې راغلی وته واضح دلائل واولئک لهم عذاب عظیم دې لپاره دی عذاب لوی یوم تبیض وجوه وتسود وجوه پاورز باندې چې سپینیږي با بازي مخونه او توريږي با بازي مخونه بازي مخونه به سپین یا بازي به توري د صد وجنا د خپل ایمان د وجنا د خپل عمل د وجنا عمل خو جدا د مخ بس پینیږي او چې کله عمل بدو نه د مخ به توريږي بازي ویلي یوم تبیض وجوه اهل سنتي سپینیږي با مخونه د اهل سنت کم چې د سنت تابع دي وتسود وجوه اهل البدعه او توريږي با مخونه د اهل بدعت د بدعتیانو د مبتدعينو نو سوچ د الله او د الله د رسول خبره کوي داغي په وینا باندې عمل کوي نو داغي مخونه بس پینیږي او سوچ د الله او د الله د رسول د خبرې روګردانی کوي پای کې ځان نور خبرې جوړي نو داغي مخونه به توريږي نو سم مخونه بس پینې او سب توري نور زینه کې داغي خبره کوي مخونه به تک توري کلوې لکه څنګه چې تور شپه ده دا ټوکړه ده فاما الذين اسودت وجوههم ناکسان چې تور بشي مخونه داغي دنیا کې خوري خوس تو خاص سرس پینو لیکن آل تکي چې قیامت ورشي مخونه به تک توري نو ته ویل کېږي با اکفرتم بعد ایمانکم آیات سو کفر کړه ورستو د ایمان تاسو نه فذوقوا العذاب نو سکه عذاب بما کنتم تکفرون پسو دې تاسو کوم کفر کاو واما الذين ابيضت وجوههم او کسان چې سپین بشي مخونه داغي ففي رحمت الله نو دی وی پر رحمت د الله کې هم فیا خالدون دی وی پدې کې همیشه د الله پر رحمت کې به همیشه نو بازی با سپین مخی آبازی تور مخی دغه شرک د وجنا د بدعات د وجنا د قران او د سنت د مخالفت د وجنا او چې سپین مخونه سپینیږي ناغه به د قران او سنت د تابعداري د وجنا تلک آیات الله د آیاتنا د الله دین تلوها علیک بالحق منګل ولو پدې با منګل ولو دل را پتا باندې په حق باندې او الله یرید ظلم للعالمین او لا اراده نکي د ظلم په عالم باندې ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې یا چې پاس مانو کې یا چې پس مکه کې دي ولله ترجع الامور الله ته ورګرځول شي ټول کارونه الله ته ورګرځول شي الله ته بزي هر څه رجع الله ته دا خلق وای کزه زید کندول لوي کزه بازول برازي وي چرته بزی تختیده شي سو تختیده نشتی تختیده نه کیږي واک اختیار دی د بل پلاس کې دی راغله هم د بل په اختیار نو زیب هم د بل په اختیار نستا اختیار څه دی
تو بچ څنګه شي. الله رب العزت بل ځای کې وایي ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. که تاسو غواړئ چې د اسمان او د ځمکې د اطرافونه دې وځئ وتی شئ نه کله وتی شي چېرته به ځې که ځې نو دا ټول د الله دي د الله د حکم نه د الله د ملک نه د الله بادشاهت نه نشي وتی. که ته وځې نو په څه شي باندې وتی شي سلطان باندې وتی شي. سلطان خو ستا سره شته نه یې به نو د الله په سلطان کې به یې د الله د سلطان نه وتی نه شي. ولتکم منکم امة یدعون الی الخیر پکار دی چې دې په تاسو کې یوه ډله چې رابلل کوي خیر طرف ته قرآن طرف ته ویامرون بالمعروف او حکم به کوي خلکو ته د نیکۍ وینهون عن المنکر او منع کوي به خلکو لره د بدۍ نه. یامرون بالمعروف خلکو ته به حکم کوي بالمعروف د قرآن او د سنت منع کوي به خلک د مخالفت د قرآن او د سنت نه. حکم به کوي خلکو ته د توحید او منع کوي به خلک د شرک نه. واولئک هم المفلحون او دا کسان دي کامیابی موندونکي. ولا تکونوا کالذین تفرقوا مکیږي دا خلکو په شان چې ډلې ډلې شوي دي. واختلفوا اختلاف کړل من بعد ما جاءهم البینات رسل دا غنه چې راغلي ورته واضح دلایل. واولئک لهم عذاب عظیم دا کسان یې پاره دی عذاب لوی. یوم تبیض وجوه وتسود وجوه باورز باندې چې سپینېږي به بعضې مخونه او تورېږي به بعضې مخونه. فاما الذین اسودت وجوههم نا کسان چې تور بشي مخونه داغي. اکفرتم بعد ایمانکم نو ویل کېږي به ورته آیا تاسو انکار کړلی کفر یو کړلی رسو د ایمان خپل نه. فذوقوا العذاب نو اوسکئ عذاب بما کنتم تکفرون په سبب دی چې تاسو کوم کفر کاو. واما الذین ابیضت وجوههم کسان چې سپین بشي مخونه داغي ففي رحمت الله نو دی وی پر رحمت د الله کې هم فی خالدون دی وی پدې کې همیشه. تلک آیات الله ہدایتونه د الله دی نتلوها علیک بالحق منګل ولو دل را پتا باندې پرشتیا. وم الله یرید ظلم للعالمین ولا اراده نه کوي د ظلم په هیڅ عالم باندې. وم الله یرید ظلم للعالمین او لا اراده نه کوي د ظلم په عالم باندې. کله وی للعبید په هیڅ یو بنده باندې الله د ظلم اراده نه کوي. الله هیڅ قسم ظلم کوونکی نه دی په هیڅ بنده باندې. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی چې په ځمکه کې دی. وإلى الله ترجع الأمور الله تور ګرځولای شي ټول کارونه. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.